د اختر د شپې د ډزو ډمبقو د فایرینګ ډېر سخت هدایت جاری شوی چې چوګان صاحبانو ته چې سره د ټوپک کاروایي به کېږي دغه کیسه هدایت دي چې څوک ته انچارج چوکیاتو ته مواضع ویلي دي چې که تاسو په علاقې سې هوایي فایرینګ وشوه زه به خپل سوپروایز کوم ټوله شپه به انشاءالله زه آوټ یم او که چېرته وسوه نو اول دا دي چې هغه سې چوبه به پروف کوي چې هغه سړی به بمای د کلاشنکوف نیسي او موږ به میډیا ته شیر کوو اف آی آر به ورکوو او د اختر به انشاءالله بیا په حوالات سوي دی به بار د خوشحالي نه منو کوي دی به چا سره اختر مبارکي قابله به زه نه پرېږدم او که سې چو غفلت وکړه قص هم نکړه پیدا اسنای هم نکړه پیدا او بیا هم دی وایي چې زه سټیشن او افیسر یم او بیا هم هغه بل وایي چې زه انچارج چوکي یم سوال هم نه پیدا کېږي ما ورته ویلي دي چې بیا به دی چېرته هم د ایس ایچ او شیپ قابله زه نه پرېږدم او دا بل به انچارج چوکي قابله نه پرېږدم هغه ګولۍ راځي او د چا کور ورانې او قیمتي جان ضایع کېږي د چا بچی د چا پلار هغه ضایع کېږي څوک یتیمې څوک کونډه کې هغه ته ګولۍ چلې او ته مستي کې ولې ته اختر مناو کې لګې رسولا انفارمیشن سنټر په لنډا کې باندې ویلکم چې د هغوی دپاره هم پولیس موجود دي خو په دې دوران کې څه شرپسند داسې وي چې د دې موخو انتظار کوي چې یاره زه به وارداتو له لاړ شم په زه به منشیات ویسم بیا د دغې دپاره د اپریشن پولیسو څه لای عمل دی پوره سوات او بیا کومه کیپټل سټي چې د منګوره چې 35,000 دکان نه دي کس 10,000 روپۍ راغستې خپلو بچو له پیزار علي کپړې علي جیب تراش راشي د هغه نه جب وهي شفیع الله خان نن یو ډېر اهم میټینګ وکړو میټینګ کې څه ډیسایډ شو د دغې خلکو د دیوال سره د جنګېدو دپاره فورسز ته څه هدایت جاري شو د ټول مسلمان د موږ ایمان دی جی ټوله میاشت تا مزدوري وکړه ټوله میاشت تا روزې کېښوستلې د په آخري شپې د کلاشنکوف راوچت کړه او یو کارتوس هم دومره ګران دی چې 100+ کارتوس دی یو او هغه ته په هوا سې وړاو کې اسې نارملی تاسو وګورئ خلکو ته دا یو وړوکې خبره ښکاري زه چې په کوم سنس چې اخلم یو غریب سړی دی جی هغه بچو دپاره سیوینګ کړی ده سفید پوشه غریب دی هغه 10,000 روپۍ جمع کړي دي او 2 بچي دي او هغوی ته ویلي دي هغه لور ته او زوی ته چې زه ځم تا پره سپلۍ او کپړې راوړم بیا هغه زوی ورته وایي چې ماته د دې رنګ کپړې راوړه او بچی ورته وایي چې ماته د دې سایز چپل راوړه بابا او دی ریسي او د جیب هغه جیب کوتره ولاړ دی هغه کمینا ناصر هغه د جیب وایي هغه جیب نه د 10,000 روپۍ لاړې نو د کل کائنات کل سیوینګ دغه وه اوس چې د دکان ته لاړی اوس دی شرمساره غریب ولاړ دی په ټیټو سترګو چې ولې جیب یې لاړی چې بېوسه دی په دې بېوسي سي چې کله دی غریب واپس راځي او دی وګوري چې دا همسایه چې کوم دی هغه شاپینګ کړی د خپلو بچو ته او دی خپلو بچو ته دا سیر رالی او بچي په انتظار دی هغه ورته وایي چې بابا څه وشو نو دا څومره د دپاره یو تکلیف دی مقام دی د سنیچرز د دې غلو چې کوم دا په اے ټي ایم مشین سې هم دغه کوي جیب نه هم دغه درنه کوي پرس هم درنه وهي موبایل هم درنه وړي نو په دې باندې مو بالکل دا دومره لانګ ټایم میټینګ وکړه الحمدلله ګورئ فرام د لاست 5 months زما ټینیور چې کوم دی دلته میلیټنسي سره کنیکټډ ټارګټ کلینګ سره کنیکټډ تاسو ته به چېرته یو انسیډنټ نه ښکاري دا وجه دا ده چې کریمینل خلاف یو مستقل اپریشن روان دی تاسو د چینلونو ډېر مشکور یم میډیا خو د موږ داسې اهم پلر دی چې هغه نه بغیر موږ هېڅ نشو کولی تاسو چې موږ ته کوریج راکوئ د زموږ میسج ټول ورلډ ته رسېږي جي ټورسټ دپاره د سوات اکانومکس ته تاسو وګورئ سوات از ا بیوټیفل پلیس جي نو سوات ته خدای یوه ښکلا ورکړې ده دا خوبصورتي موږ کیش کوو د ټوریزم په شکل سي ټورسټ چې راشي هغوی دپاره د موږ ټورسټ پولیس دی موږ خپل یو موږ د ګورنمنټ کې پي ګورنمنټ اقدامات دي ډسټرکټ ایډمنسټریشن لا انفورسمنټ ایجنسیز موږ ټول ورته په یو پیج یو ورته چې هر کله راشه د سوات بیوټي انجوای کا او ټول ورلډ ته تاسو لاړ شئ او د سوات یو پیغام ورکوي چې سوات از ا پیسفل اینڈ بیوټیفل سټي دا مددګار پولیس په دې تاړو سې ودرولي دي چې تاسو دپاره VIP هغه سړی دی چې بالکل غریب دی خوار غریب دی مظلوم دی راله او د ده په ته مدد کې چې کم کاونټر ته د تګ دی چا ته ورتګ دی هلته به ورځې محرم نوی کس ورته کېنولی دی هغه سروس ورته پرووایډ کوي دا تاڼې د تاسو دی دا تاسو پولیس اون کوي دا تاڼې اون کوي دا موږ آفس اون کوي انشاءالله موږ تاسو ته جواب دی هم یو انسربل هم یو او موږ به سروسز پرووایډ